فقطن عليها دي دين كيون دي يقول بار خاص له. وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه رسول الله السلام ويدي ثلاث من اصل الايمان الكف عمن قال لا اله الا الله لا تكفره بذنب ولا تخرج من الاسلام بعمل والجهاد ماض مذبعثني الله لا يقاتل آخر هذه الأمة الدجالة لا يبتله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه أبو داود. رسول الله السلام وی درې خبرې دي چې دا د ایمان بنیاد دی. الاصل الایمان من المهم فی الایمان، د مهم او د اصل خبرو ماهیت د ایمان هغه څه دي. الکف من قال لا اله الا الله، من کېدل د کافر ویلونه یا د وجلونه د لوټولونه دا غچانا چې هغه وی لا اله الا الله. نو لا اله الا الله هو منافق وی د عقیدی منافق د دې ویلو مراد تعبیر په جبا د زړه دی، د زړه خبرې تعبیر په جبا باندې کول. که په زړه نه په خلی هغه منافق دی د عقیدی، نه کې یقیني معلومه شول نو هغه کافر دی. بیا د کفر چې کوم احکام دي احکام به جاری کیږي، خو چې یقیني نه معلومه چې دا کلمه وی نو ته کنه قال لا اله الا الله سمعنا دا د زړه منه کېدلونه. لا تکفره بذنب، کافر ته موه لا تکفر ما لا تنسبه الى الكفر، کفر ته من نسبت کوا په ګناه کول باندې. غټ ګناه کې او کوړ کې ګناه کې ګناه ته وی نو هغه ته کافر موه، مجرم دی، الله به سره جوړي یا د دنیا څخه قانوني سزا غوړ ورکړي کی. ولا تخرج من الاسلام بعمل، مو باسه د اسلام نه پس عمل کول باندې. عمل غلط کوي سوا د کفر نه، یو کفر دی هغه د اسلام او د ایمان ضد دی، باغی خود دی او د کفر علاوه شرک نه علاوه په بل څه عمل غلا کوي، دروغ وي، زیناتی شو ولسنه روا کړل او ګناي غني، نو ګناه د ایمان نه مباسل اسلام نه. والجهاد ماضن، او جهاد همیشه دی جاری دی د کله نه چې الله زرا لګلم اعلان یقاتل اخر هذه الامه د په اخر هذه الامه تر دې چې جنگي با رستنه د دې امت د دجال سره. لا یبتله جور جائر، جهاد نشي باطلوله ختموله منسوخ کوله. ظلم د ظالم دی، ظالم دی د سره جهاد نکوم نه، دا ظالم سره جهاد لږه چې جهاد امر کی. ولا عدل عادل، او نه عدل د عادل انصافی دی او جهاد بنی جهاد بنکو په دې نه ختمي. او دریم شی الایمان بالاقدار، ایمان په لیکونو او تقدیرونو باندې چې کوم د الله د طرف دی. دا خبره الجهاد د جهد نه دی، جهد وای که جهاد وای دواړه کوشش مشقت او یا مهنت. دا د موسی علیه السلام نشورو دی او تر قیامت به پاتی. د موسی علیه السلام د دور نمخ کی دینونو کی جهاد بالسيف نو، د آدم علیه السلام نه راواخله د نوح علیه السلام پوری نو احکام د حل حرمت نو، صرف تشریع وا په دې طریقه جون تیروا، ځکه عقیده جوړه ده عمل صحیح دی. او چې کله نقصانونه شروع شو د آدم علیه السلام خپل اولاد کی الله دا غیر پر نوح پیغمبر راولېګو علیه السلام، خور غسل رواو تور غسل رواو. دا د نوح علیه السلام په دین باندې په قانون کې چې الله را لګره منشو. او جهاد بیا نو جهاد بالید یا بالسيف. د موسی علیه السلام دور کې الله مقرر کو، خود دیم دور کې اول دور صالح کالا په دارالکفر کې موسی علیه السلام د ناکار کافر او کافر سره تیر کړی دي فرعون او فرعونیان. د جهاد نو د څنګه جهاد کې د مسلمان تنظیم نشته، د مسلمان ظاهری وجود نشته، قوت او طاقت نشته. او چې کله وته نو الله رب العالمین په جهاد مقرر کو. الله د طرف نه ویلو ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. جهاد په مقرر شو الله کې هو به
کړی دی یا نه دی کړی د په زمانه کې ځل خبره ده او جهاد فرض شو وروسته غوښې دی د یوشع زمانه کې او فلسطین ته بیا د نشوي دي دغه وخت نه جهاد مقرر دی د عیسی علیه السلام دین کې جهاد وو خود شوی نه دی عیسی علیه السلام مجاهدین تیار کړي دي مرګري تیار شوي نو خدا شوی وا چې د عیسی علیه السلام د رفع نه پس داغه شاګردانو جهاد کړی دی فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين سورة صف اخری آیت کې فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم الله ما مضبوط کړ جهاد شوی دی رسول الله سلام دین اکمل الادیان دی په هر اعتبار باندې نو تر قیامت پورې جهاد دی څنګه چې موسی علیه السلام 40 کاله جون کې جهاد نو یعنی جهاد بالسيف رسول علیہ الصلوۃ والسلام په جون کې هم سوارلس نیم کاله جهاد نو جهاد بالسيف نو دیارلس کاله مکه معظمه کې تیر شي دي اسکم 2 کاله په مدینه منوره کې جهاد په مقرر یعنی عملی دی شي عملی شي نه مقرر وو چې کله مقرر رسول الله سلام جهاد لوت بدر ته وت اخر دا سنور مقوته وتل نو جهاد ماذن الى يوم القيامه تر قیامت ته اوس ټول چې په نوم مسلمانان یادېږي په ملل متحد کې د سختونه شوې دي چې حج جهاد بنئ نو میدان دی او جنگی مجرم شته جنگی قیدی شته وینځي عمرې نشته وینځي کول عمرې کول نشته بل دا چې د دین د لپاره جنگ نشته د ملک د لپاره شته د دین د لپاره د عقیدې د لپاره جنگیدل چا سره دا نشته د ملک د لپاره شته دا حدونه وزه مقرر کوي د دې حد نه چې څوک ضروري تو سره جنگي بل ته تعالی حد مقرر کوي څوک ضروري تو سره جنگي دي اجازه ده د ملک د لپاره شته او د دین د لپاره نشته دا منسوخ کړی دی دا حاکمان مسلمانان دي قرآن چې منسوخ کړي مسلمانۍ دا په ملل متحد کې د غوښتنو پراتی د پاکستان او د سعودي او د ټولو پراتی جهاد نشته د دین لپاره جنگیدل نشته ټیک د عوام ته نه دي خبر عوام خو صحیح مسلمانان دي ناکاره په کې خبر کې مشته او دا قانون دی نو نبی علیہ السلام ولایت مزبعثن الله تاخير چې دجال سره بوجنګي داخلي دجال سره بوجنګي دا خبره ختم شوه د عیسی علیه السلام اسلامی امارت اسلامیه وي هغه تر تلیغ تو کولو پورو ژوندۍ چې وفات شو ورو بیا انقلاب شروع شي دومره انقلاب به شروع شي چې په دنیا باندې څرګن یو مسلمان پاتې نشي کوي نو پټ به نور و کفر حدیث کې راځي علی شرار الخلق قیامت کې راځي نو ټول بناکاري په ناکارو باندې په قیامت راشي بیت الله لا بحیل سوګلا نشي مزبعثن الله د کمنه چې الله دلېګل وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنى العبد خرج من الايمان دا حدیث تاسو مخکې له الفاظ غني مطلب یې غلط زنا کې بنده شروع کی د ایمان دي نور د ایمان هو پلیتی نه هو تعالی دا رڼا نه هو تعالی اخوان نه هو ذوق ته هو او دته خوګه تاریخ یو شان تخکاری خو بده ته یو شان خپل نکاح کړی خدا هغه پردې چر جری دې کې څه فرق ونه کو ایمان ته وت فکر فوق راشي کذ الله نشید استاد پاسله کده وریزي سوري پشانتا پیدا خرج من ذلك العمل کله کده عمل نوزي ګناي غني او ګنا نه وزي رجع له ایمان رشمت کې حدیث ده عبد الله ابن عباس ته ولوس شبك بين اصحابه رواه الترمذي وابو داود الفصل الثالث درم فصل عن معاذ رضي الله عنه قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وان امرك ان تخرج من اهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاصبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا
فاخفهم فی الله رواه احمد. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ د رسول علیہ الصلوۃ والسلام قاضی کی یمن ته لګل ځوان لک دیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته خو وکړه او ثانی خو وکړه ماته وصیت ضروری خبري خونی ته لګي. اصل وصیت خو د مرګ وخت کې چې بنده مري هغه وصیت کې چې زمانه پس داسې وکړي هغه خلکو ته ډېر ضروری ښکاري دا به وصیت کړی دی پلار به کړی دی رور به کړی دی نو ځکه وصیت ضروری خونی ته وي. رسول الله سلام ما ته خون او کړل ضروری خبرې وکړلې د لسو کلمو نه د لسو حکمونو لا تشرک بالله شیئا وان قتلت او حرقت. دا کلمه ده که کلام دی کرا یو دا ټکی خو تینې نه مراد دی مطلب نه حکم مسله کلمې نه مراد مسله. ما ته وصیت تو کو رسول الله سلام د لسو خبرو د لسو خونو د لسو ټکو هغه تفسیر یو ځای قال سره د لسو تفسیر کوي. اول خبر دا لا تشرک بالله شیئا حصدار نه کی شریک نه کی د الله سره اس شی هم اس بلاهم نز نزان نه بل څوک شریک نه کی یو د الله قانون د الله حکم وي. وان قتلت وحرقت اگر کته خس کړی شي قتلت وحرقت دوه روایتونه شته قتلت وحرقت ویل شته او سیدل شته خو شرک نه کی عزیمتم داده رخصت ده د ځان د بچ کولو لپاره الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان هغه رخصت ده دا غوړه قابل شاګرد دی دته د عزیمت څونه کې د رخصت اجازه نه ورکړي چې ته داسې وکړي بل دا چې دا قاضي ګرځیدل کې یا د قضا وخت کې خدا خونی کړي چې ته نو چې دې پر رخصت عمل شروع کی قاضي نو نور به خود په غیبه عمل کوي کنه وی کنه اذا كان رب البيت بالدف مولعا فشيمه اهل البيت كلهم رقص چې کور والو دمامه وي ډول وي تنبل نور ټول غړيږي ودان چې قاضي چې په لعنت شي نور به ما چل شروع کی نو ځکه ته د رخصت اجازه نه ورکړي. الله ولا تعقن والديك وخونه تدا وکړه چې چره خلافونه کې نون د تاکید ولا تعقن چره خلافونه کې د مور پلار دی واینا مراکان تخرج من اهلك ومالك اگر کته ته امر کی خونو کی د وتلو د کور والو نه دی ادمال نه دی مال لپاره د خزر دی پرېدا نو پرې دی وای. عبد الله ابن عمر پرې خو نو پلار په ویلو باندې نو بساته دا نو خونه ده دی د ګناه د خبرې اجازه نه کړي په جایز کې توي چې د پلار مور به مانی اگر کاغه تا د سخت خبرې خونو کی ولا تتركن صلاه مکتوبه چری پرې نه دي ته مول فرض نفل مو اختیاري دي او دې کو ثواب ځل لري ګټاو کړه او دې نه کړه سو جرم د باندې تاوان د باندې نه خپل ځل دي تاوانی کو او فرض کې خو ذمہواری ده په پر خودور باندې تاسو ته فإن متعمدن په قصبانی مجبوری خو ځل لشه دي ییر دي او دای دشمن ته مخ کړي نه دي پری دي مجبور اوس د وخت نه وړي هغه الله خبره ده او قصد ارادتن فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله نو بیزار شو زنا ذمہواری ده الله دې ده الله په ذمہ کې دي الله په حفاظت کې دي الله د ذمہ ده الله د حفاظت نه وته او بیا خو نو تداوم وکړه ولا تشربن خمرا اونس کې چرته شراب عربو کې دستورو رواجو قانونو د شراب دسکلو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اغلی دل قتلی په خپل نیس کې نو لري چې شوی خدا به کېده تر دې چې مدینه منوره ته لاړ وروسته حکم راغی چې شراب منع دي پیغمبر اسلام قاصد لیګو شراب منع دي دا چې خلکو چې جامع خله ته رسول او شوند ته هغه بیا د شوند بیا ته کوي ګوډي دي کړي او چاټي اړولې دي د مدینه کوڅو کې شراب بيدل دي نو خلاف ولی دا بنده د انسانيت نو باسي فإنه رأس كل فاحشة ذکر دا سر دی بنیاد دی دا هر بی باقی عربو کی مشر سڑیو معمر او خیار پوها شراب اسکلیو او بیا پا دا حالت کی خپل دور تلاس کر اغیتینا لیر شو تختی درتینا روسو چی پا غوشو نزوریو تو بی بابا تا ما تلاس کرد وی دا شده بیاو وی دنن نپور تا شراب پا ممن دی حرام بی شراب الخلند ورلی کافر و کافر روسی ایمان راولی شراب بنسکم. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
په جاهلیت کې چرته شراب ولا خلوند ورول دا په سړی دغه نو باسي سړی ته نو باسي الله عقل باندې بنده کامل کړی دی چې عقل ختم شنو څه فائدہ ده نو ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هر بے باکه بے حیاي بنیاد دی دا وایاک والمعصیه ځان ساته تحذير دی ځان ساته د ګناه نه ګناه ته چرته نه دی نشي خلاف د حکم نه فإن بالمعصیه حل سخط الله ذکر او ګناه کول سره پریوزی بنده باندې غضب د الله حل نزل حلول راتل راضی بنده باندې غصه د الله وایاک والفرار من الضعف بچو ساته ځان د تختنا من الضعف د غنې د کافرونو وین هلک الناس اگر که خلک ټول ختم شي خو صرف د ځان د بچ کولو لپاره د تختنا ځانو ساته مرخ زله دی د مرد او جنوري تختی یو خو جنگي او حربي چلې هغه مقیسره کول غواړي او که د مرد او جنوري تختی نو متخته و اذا صاب الناس موت وانت فيه او کله چې ورسي مخلوق ته بنديانو ته مرګ یعنی مرض د مرګ مرض او تب اغل تکی پاغو کی فصبت نو ال تکاو شا دا غزنه زما و بارشی هزا مرض ناکار متعدی امراض ځنی چې دا غي غاثر په ټولو کې خوريږي بیا ورو خوريږي نو چې وی مرض راغی نو تختما مرګ چې مقرر دی نه غوي چې نه بل ځای کې وی مرض راغله په بل ځای کې نو ځان په مایز می چې زه په تقدیر ازمیمه زما چې دا څه چرګی لکه سره وی چې مرګ مقرر دی په وخت باندې زما جو سین تدان کوم چې مرګ مقرر نه یزه به نو ډوبېږي وکنه اسباب الله مقرر کړی خو نه کړی مدانګه کنه او کمال مرګ مقرر یزه ورشم کړی ځان ته ټوپک ونشي چې ټوپک نشي خو مقرر دی تعالی ته ځان واجب نه کنه اسباب په خپل دی باندې دي د تقدیم مسله په خپل دی باندې ده نو چې مرګ راغی خلکو باندې نو تخته ما فثبت بیا ټینګه خدمت کا وانفق على عيالك من طولك لګوا په خپل کډه باندې د خپل لاس نه توان مناسب طول لاس او قدرت توان طاقت چې دی وسرسي د خوراک نو خوراک ورکاو کنه او زیرسي د خې جامې نو خو جامه ولا کاو کنه او زینرسي چې څومره وسرسي هغه مرکاو په تا باندې حق دی دانش د کنجوس جوړ کی چې وسرسي نه کی نواړې غلاګر شي واړې کوتیان شي بل ته ګوري ورکی څنګه وګړي د دې ته خو کې توقانی راځي نو وکاو کنه چې څومره دی وسره دا وس مناسب دا تربیت ته کنه خرابي بربادي من طولک د خپل وس مناسب ولا ترفع عنهم عصاك خدا نه جته ساتي قدي بلکې مو چتوا ابصادي د دونه ادبن د خونې د پاره خونو تکو انک په لخته ول راځي او خونو تکو اصحابانو کې داسیو چې لخته به ورسره خلک کړي چې دا کور والی دي کله چې نقصان کیږي چې به دې پوهې د لخته اخلاصي او ادب د پاره د طریقې د ژوند تیرول غوډو واقفهم فی الله او يراودو په بار د الله کې چې چرته خبره خلاف کیږي او د الله خلافونه کوي غره ناروا دي ګناه دي دوزخ دي خونو ته وي دایره ته خونو کړه دا ټول معاصی دي دلته خونو د اوامر دغه کړل کنه چې د سمکو اولی دا معاصی دي کبایر دي دې کبایرونو ځان ساته روایت امام احمد دی وان حذیفه رضی الله عنه قال انما النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما اليوم فانما هو الكفر او الايمان رواه البخاري دا حدیث می پرون اول کې ویلو کنه حذیفه بن الیمان رضی الله عنه نفاق کوم چې د عقیدې نفاق دی دا په زمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هغه ته الله په وحی او په تبو لګیدل بل چا ته پته نه لګیدل اوس نن دا صحابي په زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پاوله صدې کې د فاب مليو نن ورځ وسو یا خو کفر دی یا ایمان دی معنا سو چې ښکارا په کې تنخي موجود دي د ښکارا د منافقې چې کفر ته رسي نو کافر دی منافق دی بیا کافر دی او یا چې ښکارا به کې نه خنيشته نو بیا ته ایماندار وای نو رسول الله پی رواه البخاري روایت کوي د امام بخاری رحمت الله علیه باب د کبایرو په کبایرو کې نفاق اکبر الکبائر دی د دې وجنه خطه به پاغي باندې راو چې یا ایمان دی او یا کفر دی خو استاد اوس کې ایمان کوي او کفر کوي څه خبري وشو دي حدیثونو کې څه خبري وایم الکبائر اول فصل کې وا حدیث دی هغه کې دا خبرې ویل یو په کبایرو کې الشرک
اول دویم دریم او یو رسم حدیث په دې باب به ذکر کړی دی. دویم قتل الولد اول حدیث کی. دریم الزنا بحلیلة الجار اول حدیث کی. سلورم قتل النفس دویم دریم سلورم او اتم حدیث کی. پنځم حقوق الوالدین دویم حدیث. شپږم الیمین الغموس درو قسم کول. وم شهادت الزور او دا حدیث دویم کی. اتم السحر دریم او اتم حدیث کی. نهم اکل الربا دریم او اتم حدیث کی. لسم الزنا سلورم اتم حدیث کی. اکل مال الیتیم دریم حدیث کی. دولسم التولی یوم الزحف دریم اتم یولسم حدیث کی. التولی یوم الزحف اکبر الکبائر دے نو چې تولی به د زحف نه کوي. ملا مسله پاک نوی او پولیس می نسی د کې د ایمان راته نشتی چې په دی وجه نوی چې پولیس می نسی په دی وجه نوی خبره حق چې کیوبا ته به ورسي په دی وجه نوی چې څوک می وجني ضعف کې چې میدان د کافرو کې د میدان د تخدید جنگ نه هغه اکبر الکبائر کې زنده بلاسي چې په کلی کې نسته حق نوی. دیار لسم قذف المحصنات دریم و اتم حدیث کی. سوار لسم السرقه سلورم او لسم حدیث کی. پنځلس شرب الخمر سلورم یو لسم کی. شپاړس النهبه لوټل الله سلورم حدیث کی. ولس الغلول اجتماعی شي کی خیانت کول چې پاغه کې دین رسول کوم خبره ده. اتلسم تعود الكذب دروغ عادت پیخ بانی کیږي د بندنا غلطی کیږي خدا عادت کول او مخت کول. نلس عدم الاستقامت علی الحق یروغ روغان الثعالب لکه ګیدړ چل کوي دا وشو که دغه وشو. پنځم شپږم کې دام ذکر کړي. نلسم نلسو کو شل خلف الوعد یویش الخی دا په پنځم حدیث کې. شل الخیانه پنځم او شپږم دواړو کې. دویش الغدر فی العهد شپږم حدیث کې. دریش الفجور عند الخصومه په جنگ شي په کانزلو په سپکو سپورو او په استاغه سادهغه ورغته. الله الله دو فصل کې درې حدیث چې څو مسلې. المشي بالبریء علاج السلطان جاسوسی چوتوي د سی ای ڈی کار. سلیریش التکفیر بالذنب لا تکفره بذنب په ګناه باندې ته کافر وای کبیره. شپږیش الاخراج من الاسلام اسلام نو وکل پس ګناه باندې پس عمل باندې. شپږیش خدا الاخراج من الاسلام حدیث نه هم کی ذکر کړی چې مې وباسه. شپږیش الاعتراض علی القدر رد په معتزله باندې تقدیر باندې اعتراض کول دا حدیث نه هم کتاب الرسول. ویش ترک الصلاة المکتوبه یو لسم حدیث. اتیش الفرار من الطاعون یو لسم حدیث کی. مرض را تختمتنا چې سم مقرر الله بدل کوي خو مرض پس زما نهیش
رفع العصا عن الاهل وعدم اخافتهم في الله. يولسم حديث دير ترك الانفاق على الاهل من الطول وزيرشي خرص وراك نور کے کنجوسی. يودر الكبائر موبقات مهلكات حدیث کی ہوئی تاسو مهلكات خیم موبقات خیم نه موبقات تیوی. خدا هلاکول و تباہ کول حسی ندی مراد بلکہ پنیز دا اللہ بانی مراد دی حکمی. دو دیر المعاصی الكبار فی الادیان السابقہ. یہودو چی تپوس کو نبی علیہ السلام تنہی خبر بیان کی تیر دینونو کیوں بھی نو دی دین کیوں مغا پاتی نی متفقتن علیہا. سلور دیر لا کفر بالمعاصی دون الکفر او الاستحلال بالاستحانہ. گناہ کول باندی کفر نرازی شرک کفر نہ علاوہ پا نور گناہونو باندی بندن کافر کی لا تو کفر و بزنبن. کفر استحلال او استحانت کفر دے. گناہ نگرنل کفر دے قطعی گناہ چی کبائر او گناہ معمولی گرنل سپک گرنل زو سڑے ویسے دنیا روانا شو که سڑیو نکو نسو چلو شو نو سپکی گرنل دا کفر دے. چه دا نی سپکی نگرنی روائی نگرنی او گناہ تی نکی نو کافر پی ندے توبہ پی فرض دا واپس کے دل. سلور دیر پینزہ دیر لا نفاق بعد عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما هو کفر او اسلام. تلسم حدیث حذیفہ بن الیمان تاسولوس. پینزہ دیر شم دا مسئلہ میں اعلام کی میں تفصیل سریح کر کے لا نفاق بعد عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پینزہ دیر عدم الاستقامت علی الحق گناہ کبائر کے عدم الاستقامت علی الحق کشرات العائرہ وہ حدیث تاسولوس سے فاستقم كما امرت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقامت فرض ضروری دی شرط ہے. عدم الاستقامت علی الحق کشرات العائرہ. وہ دیر التحذیر عن ارتکابها بسلب نور الایمان. کبائر مکوا یرول د کبائر د کولنا فخفیدل نور دی ایمان سر ایمان تی نوزی ہوئی کا ظلہ. عبداللہ ابن عباس روایت رضی اللہ عنہما. سلورم ایولسم حدیث کی التدیر الترغیب فی تعجیل التوبۃ لحصول نور الایمان. گناہ نوزی ارانا و تبیا راضی چی صحیح توبہ باسی کا ظلہ نبیا والا رش توبہ نو اخلا نور نرازی اور خپل گناہ تے گناہ ہوئی ازان پہ اتباس کرش. الترغیب فی تعجیل التوبہ. سلورم حدیث اللہ سم کی نہ دیر تقریر امر خلاف الاولا لاقامت الحق و اظہار الحجہ. ماوی چی یهود نبی علیہ السلام لا سنف کل کر یهود رسول علیہ السلام خپیر خور کری لا سنف کلولو که خصوص کراحت نمالوی گی دا عرب دستور دی پر لاس کولی اپا تندی بانی خولی کتکی گی نا لا سچت که کولی گی ادا شانتا تندی خولی گی خود خپو کلولو که خو کتکی دا خامخارات لا کراحت نخالینو رسول علیہ السلام یهود تپریخی سوک ثبوت نشی خوی حدیث کی چرتا کہ رسول علیہ السلام خپیو مسلمان خور کری یهود تپریخی دا ولی دا دا پار تقریر امرین خلاف الاولا لاقامت الحق و اظہار الحجہ. دا حق دا قائمولو دلیل دو تاولی دا مخپیتا تلی چه دا پا حق نیم اما نیمی والی نا تا دا مخپینا قولو لی بیا دا حق دا احقاق دا حق دا پارا اگر که کراحت پا کشتے او ضروری خبر پا حل کی گی. دا سی مثالی دے لکا تارخ خوری تریخ شی خوری دارو تارخ خوری ریڑا خوری تزد پارا صحت دارت لو پارا چه اللہ پی صحت را بلی. الصلیخ ترک الجہاد عند الضرورت من الکبائر. ضرورت پہ خون جہاد فرض دے کنا
فرض کفایي خو دی خو فرض عین شي نو د دې پر خودل بیا من الکبائر ترک الجهاد تختیال فرار من الظاهر یو طریق ترک الکف عمن قال لا اله الا الله د زړه لا اله الا الله وی د دې زړه د خلاف صورت نه ده څرګند شي نو تش په ګناه باندې کافر کول اول دا غلطه ده دو طریق استحضار مجلس العلم لا ترک الکف من قال لا اله الا الله نه هم حدیث رسول الله دا شنت استحضار مجلس العلم اتم حدیث رسول الله چې رسول الله سلام لاړو دوه يهود رااله یو بل سره داسې خبرو کړه دا ټول په ذهن کې ساتل استحضار دا د حفظ او یاد لپاره یو سره ختم حدیث گناهونه چې کوم دلته ویل شي دي خود لري شي د الکبائر دا غي قسمونه وي المعاصي القلبيه دريدي یو الشرك دویم الاخراج من الاسلام په بدو باندې یو سړی مسلمان ته کفر نسبت کول او ځکه کافر ګڼل دریم الاعتراض على القدر تقدیر باندې اعتراض کول او تقدیر نسبت غلط طرف ته کول درې دویم قسم الکبائر اللسانیه د جبی کبائر یو الیمین الفاجره دویم شهادت الزور دریم السحر سلورم قذف المحصنات پنځم الكذب شپږم الفجور عند الخصومه وم التکفیر بالذنب دریم قسم د گناهونو کبائر المعاصی فی البطن دم دریدی یو اکل مال الیتیم دویم اکل الربا دریم شرب الخمر او رد په معتزله او خوارج باندې حدیث کې ذکر کړی دی څلورم قسم الکبائر فی الید د لاسونو گناهونه کبائر غودی قتل الولد قتل النفس السرقه النهبه الغلول رفع العصا عن الاهل ترك الانفاق د وس مناسب انفاق نکول دا کبائر دي د لاسو پنځم قسم معاصي الفرج هغه دو دي یو مطلق زنا دا غینه غټ الزنا بحلیلة الجار شپږم قسم معاصي الرجل د خپو ګناه یو ادا دو دي الفرار من الزحف دویم الفرار من الطاعون نمرضنا تخصیدل وم قسم معاصي البدن د ټول بدن او غنه دي العقوق دا د زړکین بیا د بيدا په وجودونو کې الغدر في العهد درم الخيانه عملا یو قلبا شي څلورم المشي بالبريء پنځم ترک الصلاه پغم ترک الجهاد وم عدم الاستقامة على الدين اتم عدم الكف عمن قال لا اله الا الله نهم خلف الوعد خلاف کو دا دی باب کی احادیث مبارک کی کبائر کی دا و قسم گناہونه ذکر کړ او ما په یو ترتیب باندې جدا جدا کړی نور یو بل سره شریکی او بل صفت باندې هغه دلته راتلی شي سر د په کولو لپاره او قسمه باندې وسوسه یو موږ خپل جبه کې وسوسه ویل
یعنی داسې خطرات چې نفس ته راځي سړی خالی څه کار نه ذهني یا جسدي نو خامخا د فکر ته څو خبرې اترې راځي یا سودایي دي نو خپله خبره زوتی چې بادشاه شوم او جدا چلو شو دا چل وشي ښځه به وکړم او زوی وشوه دا قصه پیسه زوتی یا د دغې نوچل ذهنیت والے څه بل سوچ فکر کوي داسې خطرات راځي دا خطرات چې کوم راځي نو دا دوه قسمه دي یو د خیر یو د شر لکه وسوسه راشي چې بد مې کړي دي ګناه مې وکړه د خیر خبره ده وسوسه راشي د دې چې دې سړي ته مې نقصان ورسوه د نقصان څه عمل خبره مې وکړه اشاره مې وکړه د خیر خبره ده او د توبې د ورکړو لپاره ذریعه ده دویم قسمه هغه چې هغه د بدي دا سړي مې بېعزتي کړی ناکاره جواب مې ورکړی بل څه مې کړی بل څه نو څنګه چې په اعمالو د جسد کې د خیر او د شر دي نو دا شانته دغه تصوراتو کې خیالونو کې هم د خیر او د شر دي خو وسوسه زړه ته راتلونکي وړاندې کېدونکي خطره خبره دا که تش راتلونکي خطره ده او تلونکي ده وړاندې شوه او لاړله د هر قسم چې ده نو بنده ته پې الله څه سزا نه ورکوي دا د الله احسان دی که د خیر خبره داسې راړواندې شي او فکر ته راشي الله ډېر مهربانه دی نو د ثواب اجر به پې ورکړي خو که د شر ده راغله او لاړله پاتې نه کړله نو په دې باندې الله رب العالمین سزا نه ورکړي لا یکلف الله نفسا الا وسعها دغه د بنده په وسع کې نشته ټیک د ازاله د بنده وسع کې ده فکر بدل کا د خیر وسوسه راغله نو د خیر د قرار کا هغه مناسب د عمل کول اسباب تهریو کا د شر بے خیری گناه او د عصیان نو کلاړه او راغله شکر را نغله پاتې ده په جسم کې نفس کې پاتې ده زړه کې پاتې ده وسوسه د بے خیری ده اوس دا استقرار د دې د بنده د وسته نو په دې استقرار د شر باندې با الله دې سزا ورکړي عمل یې نه کړی عمل زال لري رسې خبره ده او په دې ټینګولو او پاتې کولو باندې د خیر الله سزا ورکړي د غلطي خطرې راغله نفس پرستی څوک یې ولید اوس ته قتل غواړي حدیث کې راځي نظر کې واړه لکل اوله بې اختیاره د نظر لګېدلی دی نو ستا د نقصان نه دی خو چې بیا نظر پاتې کوي یا زړه کې څوک تصور راولي نو دا د نقصان دی نو د بې خیرۍ خبره زړه ته وړاندې کېدل د بې خیرۍ ده خو چې د بنده په اختیار نه ده مؤاخذه پې نشته د بنده اختیار به کله راځي کله چې دی اوس هغې کې ګوتې ور شروع کړي او استقرار ورکړي اوس په دې کې نقصان دی د دې د ختمولو څه طریقه ده چې پاتې شي په عمل القلب دی نو سزا پې الله ورکوي خو که یې لرې کوي نو د لرې کولو طریقې څه دي دې باب کې رسول علیه السلام دواړه خبرې ښودلې دي یو دا چې د بې خیرۍ نه ده چې ټیکاوې نه کړي
او فل حال ته نظر ګرځي صرف کوي د به خیره نه ده الله دې پینسی نو. دویم خبره ده چې ختمي نو په صبح ختمي نو داغي جسدي لسانی قلبی درې واړه کولی کړی دي. قلبی سوچ بدل کا، لسانی اعوذ باللہ ہوا بل څه ذکر وکا، جسدی ناس پی پاسا او لاړوي کینا، ملاس پی پاسا روان شه، غافل وی فی الحال د دین سوچ شروع کا، تلاوت شروع کا، اعوذ باللہ ہوا نور سوکا. نو عملی او قولی دوار قسمنا علاجنا رسول علیہ السلام لکو دی دی. دا یو خبره ده نفس کې چې زرازی نو داغی سالور پینزو طریقی دی. یو تش تلوسه ده راغله او جو تیر شوه دیتا عرب حاجس ہوئی، حاجسا فی قلبی مانا تلوسه تیر شوه. دویم راغله و تیر نشوله اوس ته به سوچ کوي نو تیره ده فکر سره دیتا خاطر وي، خاطره علی القلب خبره تیره شوه خو دا تیره یعنی راغله تا نو دا تیره به تلر کوي. دریم نمبر حدیث النفس. حدیث النفس ځان په مشغولول لکه اوس فکر کوي تا څوک دی اولی دا او دا خبره فکر کوي چې دا څه کول یا دا څه او داسې نو دا حدیث النفس دی. دا تر دغه حده پورې چې ته پاتې کوي نو دې کې سزا ده، ګناه دی. خاطر حاجز خاطر حدیث النفس دی باندې د الله رب العالمین د طرفه په استقرار سزا ده. دغه شانته وسوسه زړه کې راتلل لري کول ګناه نه دي، پاتې کول یې بیا ګناه دی او سزا ده. مطلب څه شو؟ په غیر اختیاري راتلو ګناهګار نه دی، په پاتې کولو ګناهګار دی. لری کولو کوشش کوي، محنت کوي، لری شوی لا نه ده ګناهګار پې نه دی، او چې کوشش د لری کولو کوي نو مصاب یي. دی باب کې به تاسو داسې حدیثونه ووایه چې ما دې ته ورسوي چې الله چا پیدا کړلی. رسول علیہ السلام ته وایي خو نه کړله چې په دې طریقه عمل وکړه. روایت دا هم راځي چې زړه کې مې هغه څه راشي چې که زه په خوله ووایم نو د دې نه زیاته دا خوښوم چې زه دې ډډوزه شم، سکور دې شم، خو چې زما په خوله ونه ویلی شي. نو رسول علیه السلام وایي دغه بیا عین ایمان دی، یعنی د دې دا بد ګڼل، ګناه ګڼل او ځان په مجرم ګڼل دا عین ایمان دی. ایمان دغه د ایمان رڼا ده چې هغه مخالف راځي نو په تا اور لګي. دې معنا باندې وساوس، خطرات، حواجز، حدیث النفس دا ټول چې استقرار نه کوي راولي نه پاتې کوي نه نو ماخوذ عند الله لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اوس د ختمولو لپاره علاج حدیث مبارک کې علاجونه خو دي، څه د ویلو دي، څه د عملي د کولو دي. فکر بدل کا، په بله خبره باندې واوړه. نو ځکه دا په کتاب الایمان پسې راوړ ولې ایمان وجودی دی او وسوسه اگر که د وجودی او عمل عدمی دی، یعنی د ایمان طرف ته په ضد باندې عمل عدمی دی، نشوال راولی، توروال راولی. دا دغه وجنه هغه په هغه پسې متصل راوړله. الفصل الاول باب فی الوسوسه
باب په بیان د وسوسه کې رباعي مجرد دي کنه وسوسه یوسوسو وسوسه پښتو ترجمه کې تلوسه زړه کې سوچ فکر راتلل. ان ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ویلی ان الله تجاوز عن امتي بیشک الله تیر شوی دی زما د امتنا تجاوز کړی دی سزا نه ورکي ما وسوست به صدورها تجاوز پورا سوچ د عمل مناسب دی. مثلا پردی تشی تلاس کم واخلم سوچ ته دی راغی سوچ د عمل مناسب دی. محرم دی ته د قتلو او بیا د هغه مناسب څه حرکت کول دای نه کړي. د ویلو خبره ده چې سپک خلوق وزولا یا بیا د سکارو کو زړه کې را لچ چې بدلستانو ته کوم یا زړه کې را د فعل خبره چې زولا گزار ورکم نو مالم تتکلم او تعمل نو پدی باندې الله رب العالمین سزا نه ورکي. ولی استقرار زړه کې رانغه نفس تصور د بنده د اختیار نه دی. استقرار کول دا د بنده په اختیار کې دی. الله په استقرار باندې سزا ورکي نفس په تصور په خیال باندې چې د بنده د اختیار نه دی الله د طرفه سزا نشته. مالم تعمل دا عملی سره متعلق او تتکلم دا کلام سره متعلق. وعنه دا ابو هريره روایت ته دی وی جاء ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم فکسان رالا رسول الله صلی الله علیه وسلم د شاګردانو ندلا فسالوه نذنه تاسو کو ان نجدو مغلق بداسه وسوسه تلوسه دا الله رب العالمین ذات بارکه کمی راځي او چې کوم خلق تعلیم یافتو ته وي کالجیان سکولیان یا نور ساينسدانان یا دور ډیری زیاتې وسوسې راځي. نو دغه شانته کسان چې د کفر نه اسلام ته راغلي دي تصورونه غلطو دا راغله موږ په نفسونو خپلو کې ما یعنی معلومو محسوسو هغه ته یتعاظم چې لوی لګي هغه خبري احدنا ان يتكلم يتعاظم احدنا چې لوی ګړي یو زمونږه ان يتكلم به چې پاغي د خلق وځي دا چې خبرې زموږ فکر ترازی چې پاغي باندې خلق وځل متډیر غاښکاریږي. ورسو حدیث کی تفصیل راځي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او قد وجدتموه تاسو دا حال مجموعي بیا من درجه درسیدلې ده چې دا چې تصور راځي بیا سره دا تصور راځي چې دا زموږ د خپلې د ویلو لري په دې باندې موږ څنګه ګوفو. قالوا نعم نو صحابه وی قال ربي النبي عليه السلام وی ذاك صريح الايمان هم دغه دی بالکل کار ایمان سرګند ایمان یعنی دا قسمه خبرو بد غنل خلق او دول و رضا مجرم غنل صريح الايمان دی او چې کله دا بد نه غني خلق او دول په وجه نه غړي اوس ایمان کې نقصان دی. او چې دا غي دا ضروري ده چې او شی یي دا غیر عدم تصور برازي دا غیر عدم یا دا غیر مقابل خیال فکر برازي که خیال فکر دې ختم کو او دې درو په ځای باندې صریح ایمان دی. او بل یو خوا هغه وجود باندې یقین د څه جوړ دی چې دا غیر سره دا غیر عدم او تصور ناراضي هغه خدای نه زیات کامل ایمان دی. ځکه صریح ایمان دا سرګند ایمان دی پاک ساک ایمان دی. رواه مسلم. رسول الله سلام دانو کړي دا تصور راغی څنګه راځي نقصان دی تصور ورازي نفس دی شیطان دی بل زړه عقیده دا زوړ عمل له دا غي تصور او شکل ورازي. نبی علیہ السلام چې دا بد ګړای صریح ایمان. وعنه ابو هريره روایت دی وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا
من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. رسول علیہ الصلوۃ والسلام وی راشی شیطان راضی شیطان یو تستا سنا نویتا یعنی دا تو وسوسه ورځي من خلق کذا دا چا پیدا کړ دا غر چا پیدا کړي دا زمکه چا پیدا کړي دا اسمان چا پیدا کړي دا پلار دی چا پیدا کړي دا ته چا پیدا کړي دا سي دا ته په مخه کوي نو ته وای دا چې زه پیدا کړم د پلار مونږ پیدا شې ته تصور او فکر باندې کنه نو چې دې حتی ورسي نو بیا ته دا و نو من خلقک ربک رب دې چا پیدا کړي ته رب پیدا کړي ما اسمان رب پیدا کړي رب پیدا کړي دا رب دې چا پیدا کړي دا سوچ او فکر وتا زړه وردی نو کله کدا ورسید فاذا بلغه کله چې دې ته ورسي یا اذا بلغه کله چې شیطان دې ته ورسي فليستعذ بالله نو دې اعوذ بالله وپانا دی ورد الله نه ولينتهي او من نشید دینه دو علاج خودل کنه یو قولی ایو فعلی ولينتهي بانا کذا دا سوچ فکر بدل کا دویم خبره وليستعذ بالله دا الله نه پناه وغواړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حدیث کې دا خو نه کړی دا چې توکا چپ طرف ته درې پیری توکا دا وسوسه تلوسه د شیطان ده نو د شیطان د ذلیل کولو لپاره هغه باندې توکا لاړ په واچو ولینتهی او باندې شي دا فکر نه دا فکر دی پریدي دې حدیث مبارک کې هغه وسوسه خو دله انتهایی درجه من خلق الله دا غي علاج او دوه طریقو باندې قولی هم او عملی هم مکه حدیثونو کې خو دا هغه پریشانی ته وی چې دا پریشانی دی عین ایمان دی چې په دې خبره خپای ته تبرخ کاریږي عین ایمان دی حدیث کې علاج مو او عنه هم دغه روایت ته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله. دلته دا حدیث راوړی دی لږ تفصیل سره لا يزال الناس يتساءلون یبه خلق همیشه به خلق چې تاسو نه کوي د یو بلنه معنا د عالمانو نه د پوهانو نه یو د بلنه حتی یقال تر دې چې ویل کېږي با او ویل شي هذا خلق الله الخلق دا چې پیدا کړی دی الله دا مخلوق دا یقیني دی الله پیدا کړه الله پیدا کړه فمن خلق الله نو الله چې پیدا کړ فمن وجد فی من ذلک شیء لچا چې بیا د دین څه شی د دې لوی خبرې نه څه شی څو وسوسه او تلوسه تر ورسېده فليقل ندی دیوی د دفع لپاره آمنت بالله ورسوله دلته علاج قبل قولی علاج کو آمنت بالله ورسوله ایمان راول په الله خپل ګور د الله باندې ان الله دا ویلي دي ان انبیاء دا ویلي دي بلکې دا ویلي دي لم یولد الله زای کولې شوی نه دي لار موري نشته دي نه په لاندې سوچته نه چې نه لاندې پیدایشي پیدا کړی دا غنه په نسب باندې دي پیدا شي دلته علم علاج کو علاج صرف قولی کو آمنت بالله تسلی ده معنا صدا زنی خبرې د ګوت د وولو دینه پاره خبره کې چې ګوتې وای نو نقصان ته ورسي زنی چې هغه ګوت وولي فروع دي جزئیات دي هغه کې تحقیق وکړه هغه کې معلومات وکړه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. عبد الله بن مسعود نے روایت کیا رسول علیہ السلام ہوئی ما منکم من احد نشت استاسنا سوق هم الا وقد وکل به لیکن حال لاره بشکا مقرر کشی دی پاغه باندې قرینه تل پد پوری ملګری ده من الجن د پیریانو شیطانانو نه وقرینه من الملائکه او بل تل سرا من الملائکه فرشتونا
یعنی دو قسم مخلوق د سره تړلې دي یو دواړه د نظر نه پناه دي دې دې خو الله وی یو سره قریب من الجن شیطان دی یو سره قریب من الملائکه د ملائک شیطان د بدی خونه کوي د قولی عملی او هم عقیدتی اعتقادی او فرشتہ د خیر خونه کوي تا هر څه سره لګی دي رسول الله سلام ته وی چې تاسو روم دي تاسو روم شته هغه جواب ورکو قالوا وإياك يا رسول الله اصحابان وی او تاسو روم تل خاص تاسو روم اے الله دې ګری قال دوی وإيايا او زما سره روم تل الله مقرر کړی دي ولكن الله عانني عليه لیکن الله لاس کړی ما سره مدد کړی ما سره پاغه باندې زما قبضه کې دي زې په قبضه کې نه سمعنا شوا فاسلم نو هغه زما خبره ته غاړه خو درې ده فلا یامرنی الا بخير نو وینا نشي کوله ماته لیکن د خیر معنا صدا هغه ما سره چې کوم د بدو مقرر دی نو هغه ماته د بدو خونه نشي کوله اسلم د ماضی صيغه اسلمو د مضارع د متکلم صيغه دوه روایتونه شته روایت په اعتبار د معنا باندې د مضارع اسلمو محدثین وی چې زیات بهتر دی ځکه شیطان اسلام راوړو منل دا لري خبره ده چې اسلام راوړ نو خو شیطان پات نه شو بیا نبی علیہ السلام وی چې هغه قرین چې د بدی خونه کې هغه مستر مقرر دی نو چې اسلام راوړ نو بیا د بدی خونه ګرځنه شو بیا د حدیث مطلب نه صحیح کیږي دیو جن محدثین وی چې اسلمو د ذکر روح پاتې پنځه روح پاتې بچ پاتې کېږم لا یامرنی الا بخير هغه ماته نشي ویلې امر نشي کوله لیکن د خیر د خبره د خیر وینا راته کوي او په غیبه کېږم نو دا مطلب څه شو چې دا الله د طرف نه د خیر او د بی خیرای د دوه اسباب موجود دي انتر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پوری او فرق دی چې پیغمبر الله د بی خیرای د لارونه د اسبابونه محفوظ ساتي هغه که دعات دي بی خیرای او که نور اسباب دي الله حفاظت کوي د عصمت معنا هم دادا عصمت معنا سي د الله بچ کول دا نه چې پیغمبر کې قوت او طاقت د بدو نشته ولې نشته لاس په وجود نفسانی قوا الله ډیر خو مضبوط ورکړي دي او سره دغه نه بیا ما بچي مطلب سره د دې اسبابونه الله محفوظ ساتي مثالی نامرد کے زنا نہ کی علون کا بیزائے نظر نہ لگئی کون کا غلط خبر ناوری شل دلاسونو کا غلا نہ کی اور شل دخپو کا بد زیل نشیت لے نصہ کمال لے رہا دیکھ ہو سا کمال نشتی کمال کا راضی نو پنیت ارادہ ہو راضی چه نیت ارادہ دا اول ندی کمالا الله دا قوتونه را کړې یا الا راکی نو زو چریم په دې باندې د الله خلاف نه کوم نو دا غنیت ثواب الله ورته په عملی تور باندې فعال کې دا قوت نشته کنه ورون کته نشي به ځای دیتا د څه ثواب شو کو اراده همت ددی چې زو چرته دوسترګي په دوه دي کسالو هم شي الله راکی او زو په الله د خفقان زیاتونه ګور نو په دې نیت باندې الله صدا اجر ورکړي او کدی ته یې چې زو ګورم هر باندې چې ما سترګې ما دا څه دنه او بار کته ورته یې سمې کته نو په دې نیت الله صدا ورکړي دا عمل نه او د نیت دی را دي په دې معنا باندې ذکر کړي چې نیت ورادی نو قریب نبی علیه الصلاۃ والسلام ما سره هم تل د بدو خونه کوم کې فاسلموا حضرت نورو پاتې کېږم ځکه نه بچم ما ته د غلطی خونه نشي کوله که کوي نو هغه باندې لیکيږي نو دې بچم نور انسانان بچ نه دي هغه ته غلطی خونه کې څوک مني او که اسلم او وای د اسلام معنا بیا اسلام عرفي شرعي نه مراد بلکې اسلم
هغه ما ته غاړه خودري ده سمانه ما ته خطا خونه نشي کول نه کوي ادا چې اسلام راوړی ده نه خو بیا شیطان نشو او قرین سودین فلا یامرونی نو ما ته خو نشي کولغه الا بخير لیکن بخير رواه مسلم خدا قول شید علماء چې هغه اسلامه هغه اسلام راوړل ما زماغه منلی ده د خیر خبره کوي به خیر خبر نشي کولی. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم متفق عليه. وسائل او ذرایع د عصیان دغسی دی لکه چې وسائل او ذرایع د طاعات دي چې د عصیان ذرایع نه وي نو د بنده کمال بیا پسراته او ذرایع شته او ځان بچ ساتي مرد دی ځوان دی او الله سیرسی په دې د پاسه بد نظری نه کوي د دې سره به لاس نه ورلی د دې سره غلط عمل نه کوي د کمال دغه دی کې دغه شانته اسباب د نور عصیان شته او په دې د پاسه یو نکینو کمال راغی چې اسباب دي د کمال په کې تصدیق راغی نو په دې معنی باندې نبی علیہ السلام ذکر کوي چې شیطان زی یجری من الانسان ګرځي د شیطان نه مجرى الدم په زید رواني دی ویني معنا صدا وینه په ټول وجود ګرځي کنه د شیطان وسوسه ټول وجود ته لاستهم پیتهم غوږتهم سترګتهم جبتهم زړتهم ان فرجتهم دا وسوسه ورځي دل وسیره ولی مجرى الدم او سره دغه چې الله حفاظت نو بنده بچ کیږي نو متفقون علی روایت بخاری د مسلم دی دا مطلب دی چې شیطان پر وګړو ګرځي ناممکن نه ده ځکه شیطان وجود زمو په شان دی شیطان مثال له خړې دی لکه نور رڼا یا لخړه تیزه سره چې ګرځي پر وګړو ګرځي او سوجیا د سافره دی رک کستروي په ټول وجود کې اغستر ګرځي د ویني حرکت سره ګرځي معنی دا چې ګرځي ګرځي لکه د ویني حرکت په ټول وجود کې کوم ځای ته چې وسوسه ورغی هغه کې وسوسه کولې شي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من بني آدم مولود لا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها متفق عليه. رسول الله السلام وی نشته څوکم د آدم علیہ السلام د اولاد نه پیدا کیدل کې ما من بنی آدم مولود نشته د آدم د اولاد نه څوک زیږیدل کې الا یمسه الشیطان لیکن بڑسی پاغمان شیطان حين یولد کله چې زیږی پیدا کیږي فیستهل صارخا نو چوي کیغه आवाज کیغه چغه وخون کې من مس شیطان د وجه د برسېدلو نه پیدا شیطان غیر مریم و ابنها بيد مریم او بيد زوی دا غینا متفقون علیه. بچه چې پیدا کیږي نو شیطان ځان رسیو تا هغه په لاس یو بچه مې بل پیدا شو دې چې په لاس کیږي دا الله سپاغه باندې بدلېږي د دې بدل لګېدل د وجه نه هغه چې سره پیدا کېدل نه هغه چې کی دا من مس الشیطان دا ولي کوي چې دکې د دې لاس لګولو اثر پاتې شي لاس کې اثر دی د خو لاس کې د خو اثر دی د بدو په لاس کې د بدو اثر دی دغه وجه دا د نیک سړي لاس باندې لاس کېږي بیعت کې تویلېږي نو سړی نیکۍ طرف ته مخ وګرځي او بیا چې کله بدي کوي نو احساس پیدا کیږي چې که زمانه تاسو کې تاسو کړی نو که دا وګورم نو ګناه وي که رښتیا ویم نو شرمېږم یا سره دا احساس پیدا شي دا تش د الله په لاس کې د خودلو د وجه نه د شیطان په لاس وي خپل دایره کې راوړي ته دغه ولو کې دا رستنو لوي نو بنده باندې لاس بدلېږي نو بس هغه بچو باندې شروع کی فیستهل صائخا من مس الشیطان بيد مریم مور ویلو انی اعیذها بک
وذریتها من الشیطان الرجیم. دا مریم مور ویلیو اعیذها بکا دا پناه کې در کوم ستا پناه واړم دی لستا او د دې اولاد لهم د شیطان رټلی شي نه. نو مریم محفوظه پاتې شوې ده، بچی د مریم محفوظ پاتې شوی. د مریم نه وروسته خو د مریم نور اولاد بیا نه وکړه، ځکه میړی نه و وفات شوې ده. عیسی پیدا شوی علیه السلام او عیسی علیه السلام دنیا ته لاړ. نو الله محفوظ ساتلی دي، نورو ته شیطان رسی او لاس پې وایي. نو اوس چې څه کېږي دنیا کې دا د شیطان هغه وسوسه ده اولو چې ته زړه کې ورګرله. خو هغه داسې وخت کې و چې بنده مکلف نه و، مکلف شو بیا دا وسوسه راځي نو علاج یې دی که نه، خلاف یې وکړه، اعوذ بالله ووایه، فکر بدل کړه، سوچ. وعن ابي هريره رضي الله عنه وعن جابر رضي وعنه قال، روایت ته د ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سیاح المولود حين يقع نزغه من الشیطان، متفق علیه. دا حدیث ته چغه د بچی کله چې پیدا شي او ورځيږي د مور د خېټې نه، نزغه من الشیطان دا وسوسه دا رسیدل دی ته ګوته ورولل دی د شیطان د طرفه، متفق علیه. یعنی غلاس پیدل ته نزغه ویلته مس الشیطان وی، مطلب یو دی او تعبیرونه ذکر. مس الشیطان د څه لپاره دی؟ نزغه د وسوسې ورزولو لپاره، چې دا اوس نه زما په وسوسه عادت شي او زما لاس وځوي نو غچغه وباسي دا به بدل لګي، متفق علیه. وعن جابر قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. قال الأعمش أراه قال فيلتزمه، رواه مسلم. هم دغه روایت ته جابر رضی الله عنه چې ابلیس یګدی تخبل په دریاب باندې علل مای په وبو باندې، ثم يبعث سراياه یعنی په غیر آباد علاقه کې کنه بیا ولېږي هغه خپل لخکاري. سرایا جمع سریتون دا، سریه فوجي حصے تا دستی توی لخکار تا سلیږي. یفتنون الناس جدو خطا کی خلق د حق د لارې نه عملنا او د لارې نه، فادناهم منه منزلة نو نږدې دو ابلیس ته په مرتبه کې درجه کې، اعظمهم فتنة لوی د دونی په فتنه کې فساد غردولو کې، کم یو چې زیات اعظم دی لوی دی په گمراه کولو کې د خلکو نه د درجه چتیږي نو کمانډر شي او بل څه شي بل څه شي. تفصیلی دا دی کارگزاری بیانی په کوم کاری چې دی ګری دي بیا چې راځي نو کارگزاری وي. یجی او احدهم راشي یو د دونا نو ویتا فعلت کذا، ابلیس تخپل کارگزاری پیش کړي او کدا کار او دا کار معنا غمی خطا کا دا بل سره میدا شروع کو جنگ می جوړ کو دا. فیقول نو ویتا ابلیس ما صنعت شيئا انکر تایسم، دا خو تکار هونه دی چې دا تاو کو. قال ثم يجيء احدهم وی دا وی بیا راشي بل دونا، نبی علیہ السلام وی بیا راشي یو د دونا نو وی ما ترکته پریم نه خواغه چا پسې چې تا څلې غلو پس کار باندې نو پریم نه خواغه حتی فرقت بینه و بین امراتی، تر دې چې جدای دی را سره بنتون دو او د خلی ترمیان ده دا سیمیو ورته مخامخ کړو چې وجن شو هغه ته بس ما طلاق کړی. قال راوی وی یا نبی علیہ السلام فیدنیه منه نو نزدې کی ابلیس دغه سره ځانتا ويقول او توي نعم انت ډېر ښه خلافت زما، ډېر ښه نوکر ته زما یا کارنده ته زما.
عمش راوی وی اراهو یا اوراهو دوار ویلے کی مجهول زیات استعمالی ز گنم قالا چی ویلی دی زما استاد فیلتزموهو جابر دسی ویلی دی فیلتزموهو چی دے اغا چاپیره کی رضا سرا چاپیره شی داغنا ترغاوی ویلی دینا اخوشار شویتا ویدا دلوی کارو کو مطلب سره شیطانان مپرو دی پا خپل کار خپل پری دینا در روز داغو جدا ڈیوٹی دی د شپې جدا دی بنده غافل له بیا دویمه خبره ده چې شیطان په کارونو کې افتراق په امت کې اچول لوی کار دی نو چې افتراق راولي دیو بل نبیلتون راولي مطلب څه شي د عصیان لاري ازادي شي خزا خاوندي نو کم بیداسي چې زنا به کیږي نو چې خزر خاوند نه جدا شو خاوند د خزې نه جدا شو خزا نه کړي او خاوند خزی خاوند نہیں کرے نو د زنا او اسباب په نسبتاً کمی ذکر دو د دغه عمل فائدہ او نقصان لا نه ځکله تشک نفس وسوسه ده چې عملی طور باندې لیدلی کتلی دي نو بیا قرار نشي کوله زنا به کی الګ بازار لګي او جنې بازار لا اسباب دوای ګوري دا زنا ہوتا فاحشه کبرا تا لار جوړول لار سمول دی د سوچ او د فکر او هم سره بیا دغه مناسب د عمل فاحشه کبرا بخوری کی شاعت بگی رزق چې هغه ترغاړي دي ترقیل ورکی او دې عمل ابن انت تزما خبچي تزما خلفي زما کار کولې شي دیو جن رسول الله السلام وی النکاح من سنتی دا زما سنتی طریقه ده چې دا نه نقصان جوړیږي من رغب عن سنتی فلیس منی اسباب گناہ ته تیاریږي او زیاتیږي دغه وجه ده جامو کې مې احتیاط ته ګرځېدو کې مې احتیاط ته د ناری نه زاله د زنانه زاله چې گناہ ته ذرایع بند شي لارې کوڅې بند شي دروازې بند شي ازادي جوړ نشي وعنه روایت جابر نداهم دیوی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ان الشیطان قد ایسا من ان یعبده المصلون فی جزیرة العرب ولكن فی التحریش بینهم بیشک شیطان ناامید شوه بیتمی شوه د دینا ان یعبده المصلون چې عبادت او تعظیم یې کی منل شروع کړي من گزار خلق و جزیرۃ العرب کی ولكن فی التحریش بینهم لیکن امید شته په تیزولو کې پارولو کې دیو بل په مند دو کې عقیده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم تلقین کړی نو هغه عقیده چې نه منله خو چې وای منله نو بیا یې بالکل کرا او صحیح منلو رسول علیہ السلام وی چې په دې علاقه کې جزیرۃ العرب کې شرک باندې کیږي اسباب او دواهی د شرک اگر که موجودیږي خو شرک باندې کیږي دا د رسول علیہ السلام پیشگویی و او دا هغه د تبلیغ او د دعوت کامل اثر او نتیجه د رسول علیہ السلام پیښ دومره ده چې نور شیطانی وکیږي نور معاصی گناهونه یو بل سره جنگول اختلاف پیدا کول دا وپکې ته کیږي جزیرۃ العرب د بحر هند دا چې کوم دریاب مونږه کراچۍ خو اوشا کی نو دا دریاب خور دی چاپیره دی دغه شانته نیل فرات نور دریابونه او سیندونه دې مینس کې دنه چې کوم علاقه ده هغه ته جزیرۃ العرب وی جزیره وی هغه وچ زیتا چې د دریاب ترمنځ د سیندونو ترمنځ دی دغه لوی علاقه ده اوس پاره کې ډېر مملکتونه دي او مستقل حکومتونه دي دې علاقو کې د شرک نه شیطان نو امید شری دلته شرک نشکیږي او نه ورزول شي د شرک نه علاوه نور ګناهونه وکړي تحریش تیزول پارول په مين کې روانه پیدا کول
مطلب سید نبی علیہ السلام چې جزیرۃ العرب کې شرک خو به ناراضي شیطانی نشي راوسته او دا خیالونه کوي چې نور ګناهونه باندې کیږي نور ګناهونه ورازي نو ځان ته نو ساتي او ګناهونه وسی چې هغه کبایر ګناهونه دي نو د دې احتیاط ضروری دی او بچاو ته وکړ دی. الفصل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل. عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت تے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام لا یفصل راغه نو ویتا انی احدث نفسی بالشیء تسلسل کن کہ دویم باب کی احادیث ذکر کی دا اول باب مؤیدات ذکر کی او زوائد ذکر کی نمخ کی تفصیل کی یہ زیادہ ذکر کی اول بخاری و مسلم رسل دا حدیث با اور رسل بیا د نور کتابوں نے ذکر کی دا سره تپوس کی چې زه احدث نفسي زه خبرکم د خپل نفس سره د شیمانه وسوسه را ترازی لئن اكون حممه داسي چې زه شمس کور سوی سر پوره احب الی دا زیاته خو خدا من ان اتکلم به د ویلو نه د دینه چې زه په خلو پدو داسې تصور راځي داسې وسوسه راځي چې د خلو په زول نه پیدا خو چې زه دې ډډو د شمو د سکور شمولي سوزم او چې زه په دې خلو نه پدم. قال رسول الله السلام الحمدلله الذي رد امره الى الوسوسه صفاتنا د خدای توب دیو الله دی داسې الله چې وای ګرځولا معامله ده دا د سوچ فکر او تلوسه الى الوسوسه وسوسه طرف ته وسوسه د قدرې عملی تورونو شو کنه په خپل پښتومان دي او چې دې اسکور شون خو جما په خلونو خو زمره پښتره دي غیر توحید ایمان دي. رواه ابو داود وعلي بن مسعود مطلب څه چې دا شی وسوسه راشي نو دا شی ګڼه ده چې دا مې د تباہی ده نو علاج څه دی لکه مخکې روایت کې چې اعوذ بالله او فکر بدل کبه بل څه کار اخته هغه دی خدا دوبره هم ګڼه ده نه چې دا په ور کې مرا لخلو بنده خوذولې یا په ور کې را له تو عملی اقدام مې نه کړی په نه دغه ګناه کی چې چرته دی پاتې کې په خپل حال باندې. عن ابن مسعود رضی الله عنه قال دیوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان للشیطان لمة بابن آدم وللملك لمة فاما لمة الشیطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق واما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. رسول الله السلام وی بشکل شیطان لمة رات للی مخی کی دل دی وړاندې کی دل دی ابن آدم ابن آدم تا انسان تا وللملك لمة او د فرشتیوم لم دی وړاندې کی دل مخی کی دل دی فاما لمة الشیطان نو فرق دی دوړو کی هر د تسلسل وکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائکه دا حدیث تفسیر دی هر چې دی روان دي کې زلو تراتلو ته شیطان نو غوړي چې دی فایاد بالشر وتکذیب بالحق نو غیرول دی وعده کول دی يرول دی د په کولو د شر باندې وعده کول ته زول شر طرف ته کفر فسق بیجنه طرف ته وتکذیب بالحق او دروغجن ګڼل د حق داخله کسي لګیا دي سړیا دا ورونو تیر شو قیامت را نه او زرګونو کولونو تیر شو قیامت را نه بردا چې الله مهربان دی جنت چاله جوړ کړی وي جهنم کې خو ولر امریکایان زیږي او جنت به خود ته خوشی پاتې کیږي نو خطا خبره وسوسه ته ورغی او اوس خو بیا ډیره زیاتې شي دی وسوسه. و اما لمة الملك هر چې روان دي کېدل ته د فرشتي هغه څه کار کوي فإعاد بالخير هغه سره وعده کوي د خیر په زړه کې دا خبر واجب چې په دې کې دا فائدہ ده اوس دا بیا ده وتصديق بالحق او تصديق واليقين کوي په حق باندې. فمن وجد ذلك نو څوک چې بیا مې دا خبره فليعلم نو دې یقین کې انه من الله الحمدلله دی وی فليحمد الله دا دی وګړي چې دا الله طرف دی. ومن وجد الاخرى څوک چې یو مې دا قبله بل کوم د شیطان اخونه د شیطان خونه مخې کړی عاد بالشر دلته رسو راوړل ولی
دلته رسو دفع لپاره راوړه چې دا رستو کا پاتې کا. نو پناه دی غواړي د الله من الشیطان الرجیم. نبی علیہ السلام په دلیل کې استشهاد کې آیت مبارک ولس الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان یری تاسو یا وعده کی تاسو د غریبۍ په مال لګولو باندې، خور کی تاسو ته د بے حیايي د بېباکۍ د کارونو شونتیا دا شانته نور ګناهونه خونه ته دي کې. اللهم دا ولي رواه ترمذی په حدیث غریب معنی سند په اعتبار باندې پدې کې د نور په نسبت ناشناواله دی. استاد یو شانته بیانې او بل استاد بل شانته بیانې، فرق به کې راځي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا ابو هريره روایت دی، دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لا یزال الناس يتساءلون. همیشه به خلق وسوسه باب دی کنه، د وسوسه عنوانات خي وسوسه دام ده. همیشه به خلق تپوسونو بکې دی او بننا حتی یقال تر دې چې ویل شي هذا خلق الله الخلق، دا دې پیدا کړی دی الله دا مخلوق ټول موږ په یقین دي. او دا څوک ده؟ فمن خلق الله، الله چا پیدا کړ. پیدا قالوا ذلك، نو کله چې دا ویل دې حتی راو رسیدو ادا تپوسونو شروع شو. فقولوا نو تاسو جواب کې الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله یې کیو دی، الله په هر څه پوهه دی، نه ځایګولې دی څوک، نه ځایګولې شوی دی د چانه، نشته د دغه غوندې څوک هم. احد دغه غوندې سیال عزیز تربور احد څوک په خوله دی دا وایي. ثم ليطفل عن يساري، بیا دې ټکي ګس طرف تخپل د خیت ګس طرف نه ګریواله. دا ولی د اهانت لپاره، لکه سپکه خبره څوک کی او ځنو خلکو یې پنجاب کې کې وایي توقانو ته ذکر تو لعنت دی پتا باندې دا رسوي. نو دا سپکاوالي لپاره. او شیطان طرف چپ یو خو خیر طرف معظم دی، د خي طرف نه به فرشتي خون راځي د خیر راځي، او چپ طرف نه کړي شیطان راځي، نو چپ طرف نه چپ طرف ته توکا اهانت د شیطان لپاره. وليستعذ بالله، صرف دادی دی په خلبا عقیده وای د زړه اقرار په جبه باندې بوته توکي. وليستعذ بالله، اعوذ بالله دی وای من الشیطان الرجیم. رواه ابو داود. دې ځکه صاحب د مصابیح روایت ذکر کړي د عمرو بن الاحوص، هغه کې خطبه د لوی اختر ذکر شوی ده. د په خطبه کې ویلو غره چې حدیثونو کې بداسه لر بر راځي، کم دې کې چې ته حدیث بیا نومي نو هغه به دغه مناسب باب کې ذکر کیږي. عدالت صاحب د مصابیح حدیث ذکر کړو، نو یزرا حدیث ذکر کوم. سنذكر حدیث عمرو بن الاحوص ذکر کو ومنګه حدیث عمرو بن الاحوص چې حدیث کرا دی لا یجنی جانب الا على نفسه. بنده چې ګناه کې پزان دی په پلاری نه کوي، په استاد نه کوي، په بلی نه کوي، داغه په ذمہ نه دی چې هغه خپل ذمہ خلاص کړي په دې شرط چې سکی په خپل سر به کوي. دا حدیث باب کې دی په خطبه یوم النحر، په باب د خطبه یوم النحر کې ذکر کوم ان شاء الله تعالی. الفصل الثالث عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا. نبخوزی خلق یعنی همیشه به خلق تپوسونه وکي حتی تدی چې وی با هذا الله خلق كل شيء، دا والله دې چې هر څه پیدا کړی. فمن خلق الله عز وجل، نو چا پیدا کړ الله چې ضرور دی لوی دی. رواه البخاري، دا روایت د بخاری دی. ولی مسلم قال، وی مسلم قال الله عز وجل ان امتك لا يزالون. الله ولی چې ستا امت به همیشه تپوسونه وکړي، وی به ما کذا ما کذا تر دې چې وایي هذا الله خلق، دا خو الله دې چرته پیدا کړی. فمن خلق الله عز وجل، مطلب څه دی حدیث او د مخکې دوه حدیثونو تپوسونه مکو، لیکن دا د تپوسو کو چې ستاسو فائدې چې د فائدې دی نه. لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، پریشان کیږي. دا سوال جواب درکې شنو بل به مخې راځي، نو بل به مخې بیا به ختميږي نه. او د دې سوال نه قلاشه او غل شتنه چې څنګه ته الله طرف ویل شي هغه ومنه. حتى يقولوا هذا الله خلق، فمن خلق الله، الله چا پیدا کړی دی. عیاذ بالله،
الله خالق دی مخلوق نه دی الله قادر دی نو د چا په لاس نشته دی چې د چا په وسرسي او د چا په لاس ورځي وانه د ټول وسوسي بږي ځکه وېدار شي کله په خپل سر ګرځي وان عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه نے روایت ته دی وی قلت یا رسول الله ان الشیطان قد حال بیني وبین الصلاه اے الله پیغمبر بشک شیطان ترمنځ شو حال حائل شو ترمنځ شو زما او زما د منځ په منځ کې او بین قرات یې منځ قرات زما کې موږ می کو قرات مې لس نو سوسي شروع کړي یلبسها علی ګډوډ کوي را باندې د قرات می او د موږ می رسول علیه الصلاۃ والسلام وی ذاک شیطان یقال له خنزب دغه شیطان دی چې د تخنزب ویل کیږي خنزب یا خنزب دا یوم دی فاذا احسسته نو کله چې ته په دې باندې پوښي احساس دیوشي چې دا وسوسه راځي فتعوذ بالله منه نعوذ بالله و پناه غواړه د الله منه دا غنا وقفل علی یسارک او تپو کا چپ طرف ته ثلاثه درې ففعلت ذلك ما ودا کارو کو فاذهبه الله عني نو لري کړی دا وسوسه د الله زمانہ رواه مسلم دغه مطلب دا نه چې په مانځ کې ولاړم نو وسوسه را تر قد حال بیني مانځ کولو کې په مانځ کې چې سوي پاږي کې راته وسوسه وردي رسول الله سلام وی اعوذ بالله او چپ طرف ته تو کا درې واره وسوسه ختم شي خو کدا په مانځ کې مشي نوم دا کو نه تو کل نشته دي مانځ کې و اعوذ بالله فکر خپل مانځ طرف تکا اعوذ بالله سره و مذبنواتی خیاده پکې تا او دا شیطان د چې دنوم دغه دی او علاج یې سره اعوذ بالله وای وان ابي القاسم محمد ان رجلا ساله دا تابعی دی ابو القاسم محمد دا عائشہ رضی الله عنها روارده فقهای سبعو کې د مدینه د دې روایت ته دی وی چې سړی تاسو کو دزرا فقال نو ویتا انی اهمو فی صلاتی مال وهم راضی شک راضی سودا راضی په منځ کې می فیکثر ذالک علی نزیاتی گرابان دا مان ډیر شوی د مرض می وسوسه او خیال فقال له نو څه چلو کوم مطلب دا څه چلو کوم څه علاج دی ناغو ته وی امضی فی صلاته تیری غته په منځ خپل کې موز کوا فانه لن یذهب ذلك عنك بشکا لن یذهب ذلك عنك چری بلړي لری نشستانه دا مرض او دا پریشانی حتی تنصرفا د دې چې زمانه نو ګرځي وانت تقول او تبوي ما اتممت صلاتي مز مسرته ونرسو علاج او تدا خذن ډیر وهمي کا چې ډیر وهمي دي عادت دي نو فقهاو تفصیل کړی دی که وهم په کمی زیاتی کې ډوبې ځل راغی ایو طرف ته فکر نه وړي نو عقل باندې دی واړي دوا درې رکعات نو دو دي حساب دي خو دومره دا چې کم رکعات څلورم په نظر راځي نو پاغې د سجده وکي قاعده دیو کې بیا دی پاتې نو اخر کې به سجده سوو کې نماز به مکمل شي او که اسی مانځ کې تلبیس راولي التباس راولي دا غي خو نو تداو وکړه چې په کوم طرف باندې غالب خیال راځي پاغه عملو کا مستر تر سوا دې ته موږ ورغو چې موږ ختم پیو مې نه که خود نه کوم نور بیا د شیطان سره پردوللی شیطان دې دوکه کوي ما په خپل یقین ځل کې پورا کړی او ته ګمان نه دی کړی سر ته مې رسول خو بیا نه کوم د قیوم یو کو خبره کړه ده دې بزرګ واقعي لګي سودا مرض شیطان ورده او ته فلاره وته خټه دا چیزونو خو داری په پیولګي به داسې پرې شو داسې پرې شو بیا چا پوه کو یا په خپل باندې خبرې ته سوچو کو نو چې بیا بزرګ کې دارغه چې پر تو باندې ساري لګي دي په شي د بزرګ په خټو کې ختم لازم شي بس هم ځان به ولر بیا برا پاتې وسوم کو وسوم پاکي سور تو پیری داسې عملو کو بس هغه سودا ختم شیطان کو ورما پلاس کې نه راځي سودا ختم کړل به یې څه نقصان نو خورم دا حتی تنصرف او ته وای چې ما اتمم تو صلاتی یا وای دا ما اتمم زړه کې به دې چې موږ مين دې پورا کړی په خلو موږ مين دې پورا کړی خو بیان کو موږ مين دې پورا کړی خو بیان کو شیطان سره پردوللی خبر به ختم شي رواه مسلم دا روایت د تابعین دی قاسم بن محمد مکه صحابه او تابعین خو نه د وسوسه یو قولی وکړه دویم عملی قولی دول سدی اداوا عملی هغه عمل وکړو په زونو کې عمل دغه کو چې سره ورسو عمل پرې دایمه
فزونو کې دا وکړو چې په کوم باندې شروع نو دغه عمل په هغه طریقه باندې پوره کوو چې پاتې شي.